کې قبول او منظور کړي. عزتمندو عزیزانو، د قرآن تلاوت، د قرآن عظیم الشان تلاوت د ځمکې اسمانونو نه د دې د پیدایش نه مخکې الله رب ذوالجلال په خپله د دې تلاوت وکړو. او کله چې الله پاک د دې تلاوت وکړو، فرشتو واورېده، نو فرشتو دعا وکړه، وی اے الله وی مبارک دی هغه ذات په کوم ذات باندې دا کتاب نازلیږي به، او مبارک دی هغه سینې کومې سینې به چې دې کتاب لا ځای ورکوي، او مبارک دی هغه شونډې کومې شونډې به چې د دې په تلاوت باندې مشغولې وي. نو د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې فرشتو چې کوم دی حافظ د قرآن لپاره دعاګانې کړي دي. پیغمبر علیه السلام سحر وخت کې جماعت کې ناستو، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا ناست دي، او تاسو کې څوک داسې شته دی چې هغه بیګا د یو بیمار تپوس کړی؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا رسول الله، او ما بیګا د یو بیمار تپوس کړی دی. ویل خطاسو کې څوک داسې شته دی چې هغه د یو میلمه میلمستیا کړي؟ ویل او یا رسول الله، دا عمل من بیګا کړی دی. وی په تاسو کې داسې څوک شته دی چې هغه د یو مسلمان جنازه کړې وي؟ وی او یا رسول الله، د مسلمان جنازه مې هم کړې ده. وی بې شپه لږه وه، شپه لږه وه، تلاوت د قرآن کې مشغول شوم، په تهجد کې مشغول شوم. وی خوره ابو بکر صدیقه، وی بیگا جبریل علیہ السلام ما ته سل کرتی راغله، ویل ما ته یې ویلي چې په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې زما د طرف نه سلام وایه. الله وایي چې زما د طرف نه پې څه وایه؟ سلام وایه. او بیا راته وفرمایل چې زه سل کرتی راغلم، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په تلاوت د قرآن کې مشغول و، او سل کرتی ما د ابو بکر صدیق شونډې ښکلې کړي. عزیزانو، دا عظیم کتاب دی. انسان لپاره څلور شیزونه پیژندل دا ډېر ضروري دي. زه څه شی یم؟ خپل ځان پیژندل، خپل ځان پیژندل چې زه څه شی یم، څه وم او څه به کېږم. دنیا پیژندل، آخرت پیژندل، او خدای پیژندل. الله وی ما چې دا انسان او دا پیریان پیدا کړي دي د خپل معرفت د پیژندلو دپاره مې پیدا کړي دي چې دې ته زما معرفت حاصل شي. انسان سو حسم نو، ادمو د کائناتو په دې ذراتو کې خور وور او تتر بترو الله د عدم نه وجود ته راوسته. بیا دغه انسان دی درمیانه حالت یې د څه شي دی؟ ګېډه ټوله د ګندګو نه ډکه ده، په دې ګندګو ورته الله پرده اچولې ده، دی مونځ هم کوي، د بیت الله نه هم تاویږي. دا درمیانه حالت د انسان دی. او بیا اخري انجام د انسان څه وي؟ ختم شي، خورې خورې شي، زری زری شي. نو انسان له خپل ځان پیژندل پکار دی. ډومبی به څه کوي؟ انسان به ځان پیژني. دویم دنیا به پیژني. دنیا ته څه لره عالم؟
د انسان مقصد د راتلو څه دی او څه کول پکار دي. دریم اخرت پیژندل دي. څلورم خدای پیژندل دي چې زه به ځم د خدای مخې ته به ودرېږم، خدای له به حساب کتاب ورکوم. نو معرفت د خدای وایي کوم سړی چې مستحبو کې سستی کوي، مستحبو کې څه کوي؟ سستی کوي، کوتاهي کوي، دغه سنت پاتې کیږي. د سنتو د معرفت نه به دی څه شي؟ محرومه شي. او چې په سنتو کې سستی کوي د واجبو نه به دی الله محرومه کي. او چې په واجبو کې سستی کوي د فرض نه به دی خدای څه کي؟ محرومه به دی کي. او چې فرض کې سستی کوي نو بیا به الله رب ذوالجلال د خپل معرفت نه محرومه کي. الله چې انسان پیدا کړی دی دا د خپل معرفت دپاره پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای لیعرفون. ما انسانان او پیریان دا صرف خپل معرفت دپاره پیدا کړي دي. نو عزیزانو د پیغمبر علیه السلام ډیر معجزات دي. هغه کې یو عظیمه علمي معجزه قرآن مقدس هم دی. یو ختم نبوت دی. یو معجزه پیغمبر علیه السلام هغه ختم نبوت دی. یو د معراج معجزه ده. یو وجود د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. وجود د صحابه کرامو دا یو داسې معجزه ده، یو دا پیغمبر علیه السلام تیار کړی دی چې داسې جومات نه مخکې تیر شوی دی نه به وروستو راشي. دا هغې صفتونه هغه الله په قرآن کې هم کړي دي، په انجیل او په زبور او په تورات کې هم کړي دي. مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. انجیل کې چې څومره ذکر د عیسی علیه السلام د قوم دی د هغې نه زیات تر ذکر په انجیل کې الله پاک د پیغمبر علیه السلام د صحابه کړی دی. په تورات کې چې څومره ذکر د موسی علیه السلام د قوم دی د صحابه دی د هغې نه زیات تر ذکر په تورات کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه دی. دا شان نور کتابونو کې او په قرآن کې مستقل رکوګانې مستقل سورتونه ټول قرآن د صحابه د ذکر نه ډک دی. ادنا نه ادنا صحابي هغه صحابي چې د ټولو نه د کمې درجې والا خاوند دی، چا چې د حضور علیه السلام تر شهید کړی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ. او هغه داسې شهید کړی چې دا غوږونه یې وله کټ کړي وو، دا پوزه یې وله کټ کړې وه، لاسونه یې وله کټ کړي وو، سینه یې ورله داسې شلولې وه، زړه یې ورله ایستی و لکه څاروی د قربانۍ چې انسان حلال کړي. او بیا په هغه اینه باندې وله چکونه لګولي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په میدان کې ګرځېده نو اویا صحابه کرام چې کومرې شهیدان شوي وو نو دا خپل تری ولیده. څه یې ولیده؟ خپل تری ولیده چې داسې ټوټې ټوټې پروت دی. نو ډېر خفه شو او د خولې نه یو ټکی وخوته. وایي د ده په بدل کې به اویا کسان زه وجنمه. فورا الله آیات راولېږه لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او يعذبهم فانهم ظالمون. نشته یې ستا دپاره په دې کې د هېڅ شیز اختیار. کیدای شي چې الله دې ته توفیق د توبې ورکړي او ایمان راوړي، او که ایمان یې راونهوړو الله به له عذاب ورکړي. بیا هغه خلک هغې کې ډېر لوی لوی خلک تیار شول، هغه د دین خادمان وګرځېدل. نو دغه حضرت وحشي د حضور علیه السلام تر شهید کړی و. دا راله ایمان یې چې کله راوړل نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي ایمان دې قبلومه، وایي زما مخې له مه راځه،
ولې ته چې ما له مخې له راځې ما ته خپل تره رایاد شي وایي ایمان دې قبلومه او فرمایي چې د ادنا نه ادنا د صحابي د قدم خورو ته د صحابو نه واله تر قیامته پورې ټول اولیاء ټول نیکان صالحان را جمع شي دا د هغه د قدم خورو ته نه رسي هغې ته چې دا کوم دغه میلو شوی مقام او مرتبه دا د څه په وجه باندې د صحبت په وجه باندې یو لمحه صحبت چې د پیغمبر چاته میلو شوی دی د ټول دنیا ابدال چې را جمع کي هغه مقام ته نشي رسېدلی درې قسمه خلک دي یو ته معصوم وایي چې هغه د ګناه نه پاک خلک دي پیغمبران علیهم الصلاة والسلام یو ته مغفور وایي چې هغه صحابه کرام دي هغې هر څه کړي الله بخلي دي الله وایي ولقد عفا الله عنهم وایي دوی ته ما معافي کړې ده رضی الله عنهم ورضوا عنه دوی د الله نه راضي الله د دوی نه راضي دی ځای په ځای اولئک هم الصادقون خدای وایي دا رښتوني خلک دي خدای وایي یریدون وجهه وایي دوی د الله د ذات طالبان دي صحابه وایي چې موږ ته د الله ذات میلو شي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى خدای وایي د دوی د زړونو امتحان مې واغسته د دوی په زړونو کې صرف تقوا وه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه وایي نورو له ترجیح ورکوي په خپلو ځانونو باندې اگر که په خپله یو لږه تنده ولې نه وي الله د صحابه شان په قرآن کې ډېر عجیبه انداز سره بیان کړی دی نو وجود د صحابه کرامو دا د پیغمبر علیه السلام مستقل معجزه وه دویم چې کوم ختم نبوت عقیده ختم نبوت په اسانو الفاظو کې د دې معنی دا ده چې د ټولو نه اول پیغمبر څوک حضرت آدم علیه السلام لږ جواب راکوئ څوک حضرت آدم علیه السلام او د ټولو نه اخیری پیغمبر څوک دی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ او ستاسو عقیده او ایمان دی پیغمبر علیه السلام د ټولو نه اخیری پیغمبر دی نو پیغمبر علیه السلام نه بعد به نه بل پیغمبر راځي نه به بل نبی راځي ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبی بعدي رسالت او نبوت دا په ما باندې ختم شوی دی زما نه بعد به نه رسول راځي او نه به بل نبی راځي نو دا عقیده ختم نبوت دا یو بنیادی او اجماعی اساسی عقیده ده د دې عقیده اهمیت دومره دی چې کله پیغمبر علیه السلام په دور کې مسیلمة الکذاب دعوه د نبوت وکړله پیغمبر علیه السلام لږ وخت بعد بیا وفات شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو لشکر تیار کو په 12,000 صحابه کرامو باندې مشتمل یو لشکر او د مسیلمة الکذاب د مقابلې دپاره یمامې ته لاړ جنګ دپاره 40,000 کسان هغه راوستي ځان سره مقابلې دپاره او دلته عظیم جنگ وشو یو صحابیم دا ونه ویل چې ای ابوبکر صدیقه دا مسیلمة الکذاب دی خو منظم کوي دی خو روجم نیسي دی خو کعبې ته مخ کویم او ته ورسره جنگ کې جنگ وشو 1200 صحابه کرام تابعین تبع تابعین پر جنگ کې دا شهیدان شول قیمتي انسانان دا شو شهیدان شول او مسیلمة الکذاب سره د خپل لښکر اتیش زره د هغې لښکر هلته میدان کې مردار شول دا دومره عظیمه عقیده ده چې بهترین انسانان د دې نه قرباني شوي دي اوس دا خلک وایي که نه وایي یاره په دې ملک کې نور هندوان هم شته دی سیکان هم شته دی عیسایان هم شته دی هغې ته څوک څه نه وایي خو دا قادیانیان دې پسې دا مولیان شوي دي چې کوم ځای کې قادیانیان دي دا مولیان هلته کې ځان رسوي او د دوی دپاره
یو مستقل تنظیم موجود دی عالمی تحفظ ختم نبوت. او الحمدلله چې کوم ځای ته دوی ځي هلته کې علما ځان رسوي او په هر شکل باندې د دوی چې کومه دی مقابله کوي. او د دوی او د هندوانو او د سیکانو او د یهودیانو عیسایانو ترمنځ ډېر لوی فرق دی. ستاسو له زه یو مثال در کومه، دا شراب جوړول دا څنګه دي؟ لږ جواب راکوئ. حرام دي که نه؟ او څکل نه که څکل یې جایز دي؟ حرام دي که نه؟ اغوستل حرام دي او خرڅول. یو سړی چې شراب خرڅوي دا مجرم دی که نه دی؟ مجرم دی که نه؟ صحیح ده که نه؟ دا مجرم دی. بل سړی دی هغه شراب خرڅوي خو د پاسه پې لیبل د زمزم د اوبو ولګوي، وایي دا شراب نه دي دا د زمزم اوبه دي. دا مجرم دی که نه دی؟ مجرم دی که نه؟ دا ړومبي نه غټ دی که نه وړوکی؟ غټ دی. ولې ده سره خلک دوکه کېږي. ړومبي کس باندې څوک دوکه نه خوري. هغه له چې ورځي هغه به ورته صفا وایي دا شراب دي، که دې خوښه یې واله که نه یې ماله. مسلمان چې هغه به یې نالي وي یاره وایي شراب دي. او چې دله ورځي دی به درته وایي دا زمزم اوبه دي او سکي به در باندې څه شراب. دغه شان د خنزیر غوښه دا حرامه ده که حلاله ده؟ د دې خرڅول اغوستل حرام دي که نه؟ یو سړی د خنزیر غوښه خرڅوي دا مجرم دی که نه دی؟ مجرم دی. او یو سړی چې خرڅوي د خنزیر غوښه او لیبل پې ولګوي د ګډ د غوښې چې دا د ګډ غوښه ده، څه پته یې لګي؟ نو دا مجرم دی که نه؟ دا د هغه نه ډبل مجرم دی که نه؟ ډبل مجرم دی. لږ اواز تیز کوئ ښه چې ما ته پته لګي چې په خبره باندې پوهېږئ. نو قادیانیان چې کومه دی په خپل کفر باندې لیبل د اسلام لګوي. اوس یهودي دی هغه ځان ته کافر وایي، عیسائی دی هغه ځان ته څه وایي؟ کافر وایي چې زه کافر یم. سیک دی هغه ځان ته کافر وایي، خو قادیاني ځان ته کافر نه وایي، دی سوچه کافر، لیکن لیبل دی په ځان باندې اسلام لګوي چې مسلمان پې زه څه کومه دوکه کومه. او هر ځای کې دا جړه فریاد کوي چې موږ سره ظلم کیږي او موږ مظلومین یو او موږ له چې کومه دی حق نه راکېږي. په دې ډنډورو پیټورو باندې خپل ځان ځای کوي. او دا صرف د اسلام دشمنان نه دي، دا د اسلام هم دشمنان دي او د آیین پاکستان هم دشمنان دي او دا زما ستا هم دشمنان دي. دا د علماو سخت دشمنان دي، دا زندقان دي. قرآن کې الله پاک د 3 قسمه کافرانو ذکر کړي. یو هغه کافران چې هغه سوچه کافران دي، ان الذين كفروا سواء عليهم. دویم هغه کافران چې هغه په ظاهر کې ځان ته مسلمان وي په باطن کې کفر یې پټ کړی منافقي، دا د هغې نه اوچت دغه دی. او دریم زندقان. نو دا قادیانیان څه دي؟ دا زندقان دي. د دې نه به ځان ساتئ، د دې د شیزونو نه به بایکاټ کوئ، دې سره به تعلقات نه ساتئ. دا خلک دوکه کوي، تاسو له به لالچ درکوي، تاسو له به د یو شیز د پیسو د یو شیز د بل شیز، او په دې لالچو مالچو کې به نه راځئ. د دې شیزونو نه به ځان ساتئ، خپله عقیده به مضبوطه ساتئ. څنګه چې د دیوبند علماو عقیده ده د دې نه به اخوا دې خوا ته نه دغه کېږئ. او بله معجزه د پیغمبر علیه السلام څه ده؟ علمي معجزه، هغه دا قرآن عظیم کتاب دی. الله رب ذوالجلال ځمکه اسمانونه لا نو پیدا کړي چې الله پاک په خپله د دې کتاب څه وکړو؟ تلاوت یې وکړو. او فرشتو چې کله واورېده نو سی ویلې وایي مبارک دی هغه ذات په کوم ذات باندې چې دا قرآن نازلیږي، مبارک دی هغه سینې او خوشخبري ده هغه انسانانو لپاره کم انسانان چې خپلو سینو کې دې کتاب له ځای ورکوي. او مبارک دي هغه شونډې کمې شونډې چې د دې په تلاوت باندې مشغول دي او خوځي پې. نو فرشتو د ځمکې اسمانونو پیدایش نه مخکې
دغه خلکو ته حافظ د قرآن ته مبارکي ور ویلې ده چې مبارک دې شه. نو الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو له دا عظیم کتاب را لېږلی دی او دا د الله پاک او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ترمنځه 22 کاله 22 ورځې او 2 میاشتې دا خبرې اترې شوي دي او د برکت نه ډک کتاب دی. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې تلاوت کوله. وی تلاوت مې کوله او ما سره خوا کې چې کوم دی یو اس ولاړو چې تلاوت به مې شروع کو هغه اس به ټوپونه شروع کړل. وی چې تلاوت به مې بند کړل اس به په قلار باندې ودرېده تر سهاره پورې مې دا ننداره کوله چې تلاوت به مې کول اس به ټوپونه وهل. خوا کې یو زوی مې و یحیا نوم یې و. وی یاره الله څه کو راضي کو او اخري شپه کې د شپې اخري حصه کې جوف اللیل دعا کوم وخت کې ډېره قبلیږي د پښمني په وخت کې. نو په دغه ټیم کې الله جل جلاله په خپل شان لایقه سره د آسماني دنیا ته راکوزیږي او یو څو اوازه کوي. وایي داسې څوک شته دی چې هغه زما نه دعا وغواړي او زه د هغه دعا قبوله کړم. یو دا اواز کوي. وایي داسې څوک شته دی چې هغه څه حاجت وي ما نه حاجت وغواړي بخښنه وغواړي او زه د هغه حاجت پوره کړم بخښنه یې وکړم. داسې څوک شته دی چې هغه په یو مسله کې ګیر وي او زما نه یې وغواړي د هغې حل او زه د هغه مسله حل کړم. دا اواز الله رب ذوالجلال په خپل شان لایقه سره هره شپه کوي تر دې پورې چې سبی راوخیږي. هغه رابعه بصري لویه بزرګه وه ګرځېده به د شپې او یو اواز به یې کول. څه ویل؟ وایي جاګنا ہے جاګ لے افلاک کے سایه تلے. د غفلت په خوب باندې اوده وی د دې شین چت لاندې راپاسه د الله بندګي وکړه اوچت شه تر سوتا رهېږه قیامت تک خاک کې سایه تلې. بیا به د دې خاورو لاندې تر قیامته پورې آرام کې اوده به یې څومره سوونه کاله وشو آرام کوي اوده ده. نو که نن د دې شین چت لاندې مونږ چې کومه دی د الله بندګي وکړه والله دا شپه م لاړه شي دا ورځ م لاړه شي بیا م راشو بیا م لاړه شي ګوره دا عمر دی تېرېږي خو پوی پې نه شو پوی پې نه شو څوک پې پوی شو. انسان پیدا شي بس یو غوږ کې اذان وشي په بل کې اقامت وشي لږ وخت بعد اعلان وشي پلانې په حق رسېدلی دی. دغه د دنیا ژوند دی. نو عزیزانو قرآن سره او د قرآن والو سره مینه محبت پیدا کو او خپل نسبت ورسره پیدا کو د علماو قدر کو. یا وی عالم شه کن عالما او متعلما یا طالب علم شه او خادما یا د دوی خدمت کوونکې جوړ شه او محبا یا د دوی سره مینه محبت کوونکې جوړ شه او مستمعا یا د دوی چې کوم دی اورېدونکی جوړ شه. ولا تکن حامسا فتهلک پنځم جوړ نشي ورنه هلاک او برباد بشي. یا عالم شه یا طالب علم شه یا د دې خادم شه او یا دې سره محبت کوه یا د دې خبره اوره او د دوی مخالفت کوونکې مه جوړېږه ورنه هلاک او برباد بشي. پیغمبر علیه السلام نه تپوس شو دې سره بغض څه شی دی؟ وایي علم او علماو سره بغض ساتل دا د هلاکت نښه ده. نو د دې شیزونو نه ځان چې کومه دی وساتو. علماو سره خپل نسبت پیدا کو د علماو قدر کو د حافظانو قاریانو قدر کو. څوک راته مخکې مونځ کوي د هغه احسان منو هغه پسې وروستو چې کومه دی پروپیګنډې او دا شیزونه نه کوو. دا څومره سخت کار دی په مصلی درته ودرېږي قاري درته ودرېږي مونځ درله درکړي ستا ذمواري م هغه په ځان باندې واغوستله. نو د علماو قدر کو. د مخالفت نه چې کومه دی ځان ساتو. مخالفت هیڅکله نه کوو. الله دې د عمل کولو توفیق مونږ ټولو ته رانصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان
اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا. خدای پاک چا دې ختم کې شرکت کړی دی، چا واورېده چا وویلې، دا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځې. خدای په دې کې مونږ نه کوم کمې زیاتې شوې هغه مونږ ټولو ته معاف کړي. خدای پاک په دې مونږ ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او خدای پاک څومره خلکو د دعاګانو ویلې دي مونږ ته معلوم نه دي، د چا چې څومره شرعي حاجات دي هغه د خپلو غیبو خزانو نه پوره کړي. ګل باچا لپاره مو دعا وکړئ چې جومات کې ډېرې منډې ترړې وهي، الله رب عزوجلال شرعي حاجات څومره یې هغه ټول یې الله پوره کړي. داسې څومره بیماران ویلي دي نورخان حاجي صاحب دی، هغه عبدالحق ماما دی زموږ پوخ مقتدي و دلته بیمار دی، ټول بیماران دي دعاګانې ورته وکړئ چې الله رب عزوجلال صحت کامله عاجله ور نصیب کړي. نور څومره په کورونو کې یا هسپتالونو کې بیماران دي ټولو ته دعا وکړئ، نارینه دي زنانه دي، د چا چې څه قسمه پریشانۍ دي خدای پاک د غیب خزانو نه هغه چې کومه دی حل کړي او دا پریشانۍ یا ختمې کړي. څومره ملګري پریشان دي، قرض پریشانه کړي دي، خدای غیبي بندوبست یې وکړي او د قرض دی دغه نه مونږ ټولو ته نجات را نصیب کړي. خدای څومره خلک چې په دشمنو کې مبتلا دي هغه ټولې په خیر باندې په دوستۍ باندې بدلې کړي او زمونږ په دې کلي په دې علاقه کې امن قایم کړي. او خدای په دې ملک کې چې کم اړې ګړې جوړ دی او د مدارسو خلاف یا د علماو خلاف کومې منصوبې دغه کېږي خدای دغه منصوبې ناکامه کړي او دغه منصوبې نست نابوده کړي. خدای ته په دې باندې خبردار چې څوک خلک د ملک دا امن خرابوي دی خدای نست نابوده کړي. او خدای د مدارسو د علماو د نیکانو صالحانو د تبلیغ مراکزو د ټول څوک چې د دین کار کې مشغول دي د هغه ټولو حفاظت وکړي. زمونږ دا ملک د هر قسمه فتنو نه، د هر قسمه شرورو نه، د هر قسمه مصیبتونو نه په امان سره وساتي. او خدای چې څوک د دې ملک دشمنانی، د دې قوم دشمنانی، د دین دشمنانی خدای هغه ته نیست و نابود کړي، هغه ته نیست و نابود کړي. د مخ د ځمکې نه چې کومه دی خدای پناه کړي. خدای زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره دې مجمع کې د چا شرعي حاجات دي خدای تا ته علم دی هغه ټول ته په خپل دست قدرت سره پوره کړي. خدای په دې قرآن کې موږ نه کوم کمیه زیاتې شوې هغه موږ ته معاف کړي، زموږ په حال باندې رحم وکړي. اخیری وخت کې موږ ټولو ته دا کلمه د ایمان را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مبارک شه ټولو. چې یحیی زوی باندې مې دا اس ورونه خیجي نو سوی تلاوت مې بند کو چې بره مې وکته اسمان طرف ته داسې د ستورو غوندې رڼا وه، رقیدونکي ستوري راته ښکاره شول. وایي سحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته رالمه او ټوله واقعه مې ورته بیان کړله چې یا رسول الله داسې د شپې مې تلاوت کول دا اس به په ټوپونو شو چې بیا به مې تلاوت بند کړه بیا به اس چې کومه دی په قلار ودرېده. او وایي داسې اسمان ته مې وکته د ستورو په شانتې رڼا وه. نو حضور علیه السلام ورته وایي دا ستوري چې تا ته ښکارېده دا د اسمان ستوري نه وو، دا فرشتې وي او ستا د تلاوت د اورېدو دپاره راغلي وي. وایي که چېرې تا دا تلاوت نه وې بند کړی وایي سحر به دا فرشتې د مدینې منورې خلکو هم لیدلی وي. وایي تا تلاوت بند کړه نو فرشتې به چې کومه دی لاړلې. نو دا د قرآن هغه برکت دی کوم ځای کې چې قرآن لوستلی کېږي هلته کې د الله برکتونه نازلیږي، هلته څه کېږي د الله برکتونه نازلیږي. د هغه ځای نه چې کومه دی شیطانان تښتي. پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی د صدقې په کجورو یا په غنمو باندې چوکیدار ودرولی وایي ته د دې څوکیداري کوه. څوکیداري کوله د شپې چې کومه دی یو غل رالو، غل چې رالو څادر یې خور کو او زر زر یې کجور یا غله راټولوله او په دې څادر کې اچوله. ابو هریره رضی الله تعالی عنه کلک ونیول وایي دا څه کې پیغمبر علیه السلام نه دې بوځمه زه څوکیدار یم ته غلا کې غلې. هغه ورته وایي معذوره یم کمزوره یم واړه واړه بچي مې دي او د ولږې تندې نه مري بس بیا به نه راځم نن مې پرېږده. ویله ښځه پرېښوده. سهار پیغمبر علیه السلام مجلس ته رالو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي
وی بیګا هغه غل سره دې څه وکړو وی یا رسول الله ومې نیوه ستاسو مجلس ته مې راوستل خو ډېر جړا فریاد یې راته وکړو چې بیا به نه راځم بس وی خوشی مې که وی خو بیګاله به دا غل بیا راځي بیګاله به بیا دا غل راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه داسې بیا ناست دی دغه دی چې دغه غل بیا راغله څادر ورسره دی او بس غله راټولوي په څادر کې اچوي بیا راونیول وایي نن خو دې نه پرېږدم بیا ورته جړا فریاد شروع کړو وایي کمزور یم او واړه واړه ماشومان بچي مې دي نهر دي ولږي بانې دي پرېښودو پیغمبر علیه السلام مجلس ته سهار چې لاړه وایي بېګا غل سره دې څه وکړو وایي بیا راته جړا فریاد وکړو پرې مې ښوده وایي ښه بېګاله به بیا راځي دا غل درېیمه شپه ده چې بیا غل رالو ابو هريره رضی الله تعالی عنه کلک ونیو وایي نن خو دې نه پرېږدم وایي ښه داسې وکړې مسله به درته وښیم پرې مې ده هغه خو د علم شوق و وایي مسله راته ښیي صحیح ده وایي مسله راته وښیه بیا دې پرېږدم وایي داسې چل دی چې په کوم کور کې آیت الکرسي لوستلی شي هلته کې به غل غدو نه ځي هلته کې به غل غدو نه ځي بس پرېښوده پیغمبر علیه السلام ته چې سهار رالو پیغمبر علیه السلام ورته وایي غل سره دې څه وکړو وایي یا رسول الله یو مسله یې راته وښوده او بیا مې پرېښوده وایي تا ته پته شته دا څوک دی وایي نه وایي دا ابلیس شیطان دی او وایي دا خبره یې ته رښتیا کړې ده چې کم کور کې آیت الکرسي ولوستلی شي د الله د کتاب تلاوت وکړلی شي هلته بیا غل غدو دا نه ځي دا د آیت الکرسي برکت دی دا د قرآن برکت دی نو قرآن عظیم کتاب دی کم کور کې چې لوستلی کېږي هلته کې شیطانان نه ځي هلته کې خیر او برکت چې کومه دی څه کېږي نازلیږي نو قرآن لولئ قرآن لولئ که قرآن پوره د چا یاد نه وي دغه یو قل هو صورت دا چې کومه دی یاد کوي یو کتاب کې لیکلي 200 کرته چې چا سورت اخلاص ولوسته د شپږ شپېتو قرآن پاک اجر او ثواب الله دته ورکوي لکه شپږ شپېته کرته چې تا قرآن پاک تلاوت وکړو دومره اجر او ثواب الله درکوي او بل یو فضیلت دا علماو لیکلی دی چې 200 کرته څوک په اوداسه کې ولولي نو 300 د رحمت دروازې په الله رب ذوالجلال کولاوي او یو فضیلت کې دا لیکلی دی وایي 200 کرته چې څوک په اوداسه کې ولولي 300 د غضب دروازې په الله رب ذوالجلال بندوي او بل یو روایت کې دی چې 200 کرته څوک په اوداسه کې ولولي الله پاک د دې انسان 50 کاله واړه ګناهونه معاف کوي او بل یو روایت دی وایي چې کله دی وفات شي او دی پابندي کوي 200 کرته قل هو الله احد سورت لولي وایي د ده په جنازه کې چې دی کله وفات شي 1,70,000 فرشتې به د جنازې لپاره راځي شرکت به پکې کوي یو صحابي دی معاویه ابن معاویه اللیثي انصاري رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبوک ته تللی او دا صحابي مدینه منوره کې چې کومه دی وفات شو او د مدینه منورې او د تبوک ډېره فاصله ده پیغمبر علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام رالو وایي الله را لېږلی ما چې د معاویه ابن معاویه اللیثي انصاري رضی الله تعالی عنه جنازه وکړه وایي د هغه جنازه زه څنګه وکړم زه خو تبوک کې یم وایي زه ځم او د هغه لاش د هغه جنازه ډله راوړم جنازه یې والا راوړله څه یې والا راوړو جنازې کټ یې والا راوړو هلته کې دی نور دی مخې ته د صدوپ غوندې وریځ غوندې راله د نور دا رڼا داسې تته غوندې شوه مړوجنه غوندې شوله پیغمبر علیه السلام چې کومه دی د دې صحابي جنازه وکړه نو بیا جبرئیل علیه السلام ته وایي په دې څو خبرو مې پوه کړه یو دا جنازې کټ دی چې راوړه د نور په رڼا کې فرق راله وایي ښه د دې دغه دا دی د جنازې دپاره فرشتې د اسمان نه راتللې شرکت یې پکې کول ویل ښه په دویمه خبره مې دا پوه کړه چې د ده خصوصیت څه دی چې الله ماته وایي
د ده جنازه وکړه. وایي د ده دا خصوصیت دی چې دی روزانه 200 کرتې سورت اخلاص لولي. نو څوک چې 200 کرتې سورت اخلاص لولي دا د قرآن حصه ده که نه، ټول قرآن نشو ویلی، نو کم از کم دا وایو. نو د ده په جنازه کې به شرکت دپاره فرشتې راځي. الله دې په موږ ټول په دې باندې عاملین وګرځوي. الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. بیا دا مبارک شپې ورځې د اعتکاف شپې ورځې، بیا د شب قدر شپه، امکان په دې شپو کې ډېر زیات دی. په دې شپه باندې جبرئیل علیه السلام راکوزیږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو لوی روایت دی، جبرئیل علیه السلام سره یو جنډه وي، سپینه جنډه، او هغه د بیت الله شریف د پاسه ودرئ، او د فرشتو یو جماعت ورسره یو ټولګی ورسره او ورته وایي چې په دې مخ د ځمکه باندې خواره شئ، څوک دعاګانې کوي د هغوی په دعاګانو باندې آمین کوئ، چا سره مصافحه کوئ، سلام ورسره کوئ. داسې ګرځي فرشتې چې کله سحر شي جبرئیل علیه السلام فرشتو ته وایي چې راځئ اوس خپلې دفترې بندې کوي او خپل ځایونو ته ځئ. نو فرشتې ترېنه تپوس کوي جبریله الله پاک د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم متعلق څه وفرمیل؟ نو جبرئیل علیه السلام ورته وایي الله پاک په دې شپه باندې د ټولو بخښنه وکړله سوا د یو څو کسانو نه. مدمنو حمرین، یو هغه سړی چې هغه عادتي شرابي وي، عادتي شرابي وي، د دې انسان بخښنه الله رب ذوالجلال د شب قدر په شپه باندې نه کوي. الله دې دې دغه نه وساتي. دویم د مور او پلار چې نافرمانه وي، د مور او پلار چې نافرمانه وي د دې انسان بخښنه الله رب ذوالجلال شب قدر په شپه باندې نه کوي. دریم جادوګر، د جادوګر بخښنه الله رب ذوالجلال په دې شپه باندې نه کوي. یا څوک چې جادوګر لذي او د جادوګر د خبرې تصدیق کوي د ده بخښنه الله پاک د شب قدر په شپه باندې نه کوي. نو دا ډېرې مبارک شپې دي. یو صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حضور علیه السلام ته وایي یو مختصر غونې عمل راته وښیه چې جنت ته مې نږدې کړي او جهنم نه مې لرې کړي. وایي افشو السلام، سلام عام کوي. سلام څه کوي؟ عام کوي. سلام اچوئ. نوم مسلمان که ته یې پیژنې که نه یې پیژنې. بل روایت کې راځي علی من عرفت ومن لم تعرف، ته یې که پیژنې او که نه یې پیژنې سلام پې اچوه. او دویم ورته وایي اطعم الطعام، خلکو باندې خوراک کوه. یو روژه ماتی دی چې په چا باندې وکړو، یو کجوره دې چاله ورکړله او ستا په کجوره باندې روژه ماته کړله، څومره اجر او ثواب ستا کېږي دومره به د هغه هم کېږي، تا به د هغې نه ستا په اجر او ثواب کې څه کمی هم نه راځي. نو دویم څه کوه؟ اطعم الطعام، دا به جنت ته ورنږدې کړي. او دریم وسیل الارحام، رشته دارۍ خیال ساته، ګاونډیتوب خیال ساته، د کندي خیال ساته، دا ګاونډیان دي د دې خیال ساته. رشته داري دا مه کټ کوه. رسول الله مبارک ته یو بل صحابي راغلی وایي کامل ایمان څه ته وایي؟ نو حضور علیه السلام ورته وایي صل من قطعک وتعطي من حرمک وتعفو عن من ظلمک. تا سره څوک تعلق ختمی ته ورسره جوړ کا. وتعطي من حرمک، تا له څوک څه نه درکوي ته هغه له ورکړه کوه. چې هغه هم درکوي ته یې هم ورکوې دا خو بدل دی. چې هغه نه درکوي ته ورسره ښېګړه کوه. وتعفو عن من ظلمک، تا باندې څوک ظلم کوي ته ورته معافي کوه. ابو هریره صاحب وایي پیغمبر علیه السلام راته ویل چې یو خو سلام عام که، دویم خلکو باندې خوراک کوه، دریم رشته دارۍ خیال ساته، رشته دارۍ خیال ساته، او څلورم کله چې خلک وده وي د شپې بیا مونځ کوه. وصلو بالناس نیام، د شپې مونځ کوه، د تهجد مونځ کوه. نو څه به کېږي؟ تدخل الجنة بسلام، الله به دې په سلامتیا سره چې کومه جنت ته ور داخل کړي.
دا مبارک شپې ورځې دي، نو دا به جنت ته ورنږدې کي. په دې څلورو خبرو باندې څه کوه؟ عمل کوه او د جهنم نه به دې لرې کي. په دې کې زما ستا لپاره هم تعلیم دی. تهجد لمونځ نن سبا څومره اسان دی. پښمني له سړی راپاسي، 2 رکعاته کولی شي، 4 رکعاته کولی شي، 6 کولی شي، 8 کولی شي. دا کوه. د شپې نشي راپاسېدلی، ماسخوتن چې کله وده کېږي نو 2 رکعاته نفل کوه په دغه نیت باندې. الله رب عزالجلال به دا د تهجد قایم مقام درله ګرځوي. نو د دې شپو قدر وکړو. من اکرم رمضان فقد اکرم السبحان. چا چې د رمضان المبارک اکرام وکړو د الله رب عزالجلال اکرام وکړو. نو قرآن او د رمضان خپل ترمنځ چې کومه دی یو جوور نسبت دی. ټول کتابونه آسماني الله رب عزالجلال په دې میاشت کې رالیږلي دي. موسی علیه السلام ته الله پاک وایي اخري امت ته به زه 2 انوار ورکوم، یو نور د قرآن به ورکوم او بل نور د رمضان به ورکوم، او د 2 تیرو نه به بچ کوم. یو تیری د قبر نه به بچ کوم او دویم تیری د حشر نه به بچ کوم. نو عزیزانو قرآن سره خپل نسبت پیدا کو، تعلق پیدا کو، او په دې میاشت کې دا د نیکو یو سیزن دی او څو د شمار ورځې شپې دي، ایام معدودات. خدای